الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اما بعد. نبی علیہ السلام د سیرت سلسله وار درس چې نبی علیہ السلام د بعثت نه وړاندې یعنی د نبوت میلاویدو نه وړاندې نبی علیہ السلام هغه امور چې د هغه رسوم د جاهلیتو د هغې نه نفرت او انکار کړو. د دې سره سره چې الله تعالی یو بنده خپل برګزیده او د نبوت په شانتي یو اعلی نعمت چې هغه یو بنده ته ورکوي نو د هغه حفاظت هغه په هر حال کې هغه کوي او د هغه زړه هغه پاک ساتي. او دا څنګه کېدای شي چې الله تعالی یو بنده ته پیغمبري ورکوي او د پیغمبرۍ د ورکولو نه مخکې هغه په داسې امورو کې العیاذ بالله ثم العیاذ بالله هغه مبتلا وي چې هغه منافي د دین وي. چونکې څومره انبیا دي نو الله تعالی ابتداء د هغوی زړونه هغه د داسې قسمه څیزونو نه هغه پاک کړي، اخلاق هغه ول اعلی مرتبه باندې الله تعالی د اعلی درجه ورکړي او د کرنګ د خلکو سره هغه پاتې کېدل رهن سهن په داسې طریقې سره چې دا خلک ټول د دغه پیغمبر د نبوت د ورکولو نه مخکې اومه د خلک د دې خلکو نه یعنی د دغه پیغمبر د جوړېدلو نه مخکې د دې سړي نه دي متاثر هغه شي. نو الله تعالی د داسې خلکو په زړونو هغه پاک صاف ساتلی وو، په هغې کې خپل توحید دومره اچولی و چې د دغې خلکو په زړه کې نور څه ته په زړه کې نور څه هغه ځایېدلو نه، او خپل معرفت یې پکې دومره اچولی و چې الله تعالی د ما سوا د عبادت نه دی بل چاته زړه هغه مایله شوی نو. او دغه رنګې د وخت تېرېدلو سره سره د نبي علیه السلام هغه رؤیا صالحه هغه به لیدل چې کله د نبي علیه السلام عمر مبارک هغه 40 سال ته نږدې کېده نو رؤیا صالحه به یې لیدل. رؤیا صالحه څه ته وایي؟ یعنې هغه خوبونه هغه نیک خوبونه چې کله به وایي نبي علیه السلام یو خوب ولیده نو هغه به په سبا باندې د روشن افتاب په شان دی هغه به د ورځې رڼا بیا هغه ولیدي، یعنې خبره به الله تعالی داسې هغه ښکاره کړله. نو دا د انبیاو د بعثت نه وړاندې الله تعالی د هغې حفاظت هغه په مختلفو طریقو سره کړی دی او بیا د نبي د جوړېدلو یعنی هغه څه ناڅه هغه عیسی او د هغې څه ناڅه اشاره هغه ورته ورکړې شوې ده. نو دکه رنګې چې څومره اومه انبیا راغلي دي نو هغې ټولو ته بلکې پوره قرآن مجید که موږ او تاسو د قرآن مجید مطالعه وکړو چې څومره انبیا راغلي دي هغې الله تعالی هغې ته په مختلفو آیتونو باندې په مختلفو طریقو سره هغې ته هغه بشارت او هغه زیری هغه ورکړی دی. دکه رنګې نبي علیه السلام ته اومه چې هغه د رؤیا صالحه په ذریعه باندې الله تعالی د نبی علیه السلام ته د رؤیا صالحه په ذریعه باندې چې کوم خوب به یې ولیدو نو په هغې باندې د او دغسې نورو انبیاو ته اومه هغه زیری هغه د صبر کړی شوی دی، هغه د نبوت هغه ورته ورکړی شوی دی. او دکه رنګې نبی علیه السلام په خپله باندې فرمایي چې کله اومه یعنی زما نشونما او زما تربیت هغه د نبي د جوړېدلو کېدلو شروع شو نو وایي زما په زړه کې د بوتانو هغه سخت نفرت او عداوت او دشمني هغه الله تعالی پیدا کړه، یعنی زما د زړه د دې په باره کې ډېر زیات هغه سخت وګرځو چونکې هغه د هغې واقعې نه معلومیږي چې زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه په وخت د طواف کې هغه نائله او دغه رنګې بلبود د هغې څه کوله چې هغې سره به یې لاس لګولو یعنې هغه به یې مسه کولو په هغې ورته نبي علیه السلام غوسه شو د هغې واقعې نه هغه خبره معلومه ده. دکه رنګې په قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي چې وما علمناه الشعر وما ينبغي له، یعنی موږ تا ته د شعر او د شاعرۍ علم نه دی راکړی بلکې دا علم ستا دپاره مناسب نه دی،
یعنی الله تعالی تر طرفه کوم علوم ملاویږي نو علوم نبویه هغه سدي هغه ستاسو لپاره ډیر زیات هغه بهتر دي. نو دا رنګي نبی عليه السلام عمر تیریدو تر دې پورې چې نبی عليه السلام بیا 40 سال شو. بیا د نبی عليه السلام یو طریقه هغه دا چې نبی عليه السلام بزان لړ او هغه غار حرا کې به یوازې او الته کې به عبادت کوي. یعنی دغه عام د خلکو د چې څومره مشرکان او څومره کفار د هغه د نبی عليه السلام یو جداواله اختیار کو. چونکه د جداواله اختیارول دا یو ډیر بهتر علامت دی او خو علامت دی چې دغه خلکو سره ناس وي ان بیا چې د هغه کوم پزړه کې سوي یا د هغه خلکو د کولو کوم کار وي نو هغه ته سره راځي هغه ته ستا پزړه کې هغه سره یو شانتیواله راځي. نبی عليه السلام دغه ځوانای کې هغه تو او غار حرا ته الته کې بخبل عبادت کو او خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه ورته سناس هغه ورته ساتوان وغیرہ هغه ورکړل. یعنی هغه وړو چې هغه خلک ورته کې او هغه سره سګوړه یا چینی واچوي نو هغه خل د هغه وخت هغه دغه توشه چې هغه به ځان سره واغستله او کله اعتکاف په نیت باندې سو سورزي وختونه به نبی عليه السلام تیرول او چې کله ختم شوله نبی عليه السلام هغه واپس راته او بیا به دې ځنه دغه واغستله او بیا به غار حرا ته او عبادت به کوي. نبی عليه السلام ابتداء کوم عبادت کو نو هغه بعضو کتابونو د تاریخ کتابونو هغه دار غستې دي او بلکې چې کوم سیرت مصطفی هغه درس کوم هغه کې دادي چې نبی عليه السلام به ذکر اسکار به کو غور او فکر به کولو. یعنی دا د نبی عليه السلام د الله تعالی هغه عبادت هغه به کو او په دغه سره نبی عليه السلام هغه جون مبارک هغه تیریدو تر دې پورې چې د نبی عليه السلام یو ورځ چې نبی عليه السلام په دغه غار حرا کې او په دې کې یو فرشته اغراله او چې کله هغه فرشته رااله هغه فرشته ورته نبی عليه السلام ته او فرمایل چې اقرا سلام وکړه. سلام نه بعد وی نبی عليه السلام ته وی چې اقرا قل ولا نبی عليه السلام ته په جواب کې فرمایل چې ما انا بقارن زخلستن کې نیما یعنی زه نشم لوستلی. یعنی مطلب دا چې زه امیما یعنی زه انپړ یم. چونکه دا د نبی عليه السلام یو معجزه و چې د امی کېدل سره الله تعالی دا یو نبی او پیغمبر هغه را لېږلی دی. نو نبی عليه السلام وی خپل ځان سره هغه راجو جبرائیل علیه السلام په خپل اصلي شکل او په اصلي حالت کې راغلی او نبی عليه السلام چې کله خپل ځان سره جوړ کړو نبی عليه السلام ته زور ورک او بیا پرې خود بیا نبی عليه السلام ته فرمایل چې اقرا. نبی عليه السلام ته بیا هغه جواب ورکړ چې ما انا بقاری زه پړه لیکانی ما زلستون کې نه ما. بیا په دریم ځل باندې او نبی عليه السلام فرمایي چې ما ته کله دا زور راکړو هغه په ما باندې ډیر زیات ګران تیر شو. یعنی هغه ډیر د سختۍ حالت چې هغه په ما باندې راغلی او په دریم ځل بیا داسې وکړلو او په یو روایت کې راځي دا دی چېرې دلته کې دا ما انا بقارن دا خو څه دی دا خو د دې نه وړاندې چې نبی عليه السلام په خپل وړاندې درسونو کې تیر شوي چې نبی عليه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته تاسو چې د الله رسول تاسو خو ډیر زیات فصاحت او بلاغت ولري او ډیر فصیح وته وی چې ما په دا خپل یعنی حلیمه سعدیه چې کوم خاندانو هغه طرف ته اشاره وکړه چې ما په بنو سعد کې هغه وخت تیر کړی دی او ما د هغه پیس کړی دی. یعنی په باندو کې ما وخت تیر کړی دی. نو دې ځکه الته کې خو د فصاحت طرف ته اشاره و دې ځکه نبی عليه السلام چې ما انا بقارن نو دا خو په دې کې اختلاف راغی. یعنی دا دواړه قولونه دی یو بل خلاف دي ضد دي. نو د هغه نه جواب دادی چې دلته کې عائشہ رضی الله تعالی عنها هغه فرمای چې نبی عليه السلام ته او چې نبی عليه السلام ته یعنی په دې باندې چې ما انا بقارن دینه دا مناسب او ظاهر دا چې نبی عليه السلام تصور کړی شو نبی عليه السلام ته یو تحریری صحیفه ورکړی شوی و چې ورته وی دا اول ولا نو په دې وجه باندې نبی عليه السلام ورته ما انا بقارن هغه ویل دی بلکې دا عائشہ رضی الله تعالی عنها نه دی بلکې دا قول دی چې یرا نبی عليه السلام ته دکرنګي یعنی عیسی هغه ورکړی شوی دا چې جبرئیل علیه السلام ورته هغه ورکړه او ورته وی چې اقرا
نبی علیه السلام ورته یعنی تحریری شکل کې یو پارچه وته ورکړه په هغه باندې نبی علیه السلام ورته چې ما انا بقارئ دلته کې چې کوم اعتراض راځي هغه اعتراض هغه بیا ختم شو. دا څنګه نبی علیه السلام ورته وی چې ما انا بقارئ یعنی زه خو دې صحیفې نه یعنی زه د دین لوستل هغه نشم. نو دا څنګه نبی علیه السلام چې کله دا جواب ورکو نو هغه د هغه په جبانته بیا جبرئیل علیه السلام هغه ځان سره ونیسو او نبی د جبرئیل علیه السلام ځان سره هغه راجوخ او د راجوختولو په وجه باندې بیا نبی علیه السلام ته هغه علوم هغه د یوې سینې نه بلې سینې ته هغه منتقل شو. نبی علیه السلام چې خپل ځان سره راجوخ کړی د هغه وجه هغه دغه کې دی شي. نو بیا نبی علیه السلام باندې ابتداء هغه د سوره قلم د اقرا بسم ربک الذی خلق هغه 15 آیاتونه د سوره علق هغه الله تعالی نازل کړل چې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا په نبی علیه السلام باندې د 15 آیاتونو هغه نزول او شو او دا څنګه نو د نبی علیه السلام ته کله دا اوشنو نبی علیه السلام ته ډیر زیاته یره پیدا شوله او نبی علیه السلام هغه کور تراغه او چې کور تراغه په نبی علیه السلام په بدن باندې هغه تبراله او د څنګه د نبی علیه السلام په جسم مبارک هغه یخنیغونه کراله او چې کله کور تراغه نو حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه ته فرمایل چې زميلون یعنی په ما باندې صادر و غیر راواچو چې زما د یخنی هغه شي هغه کم شي او ډیر دا غبرهټ پینې راغی. نو دا غبرهټ راتللو دا په انبیاو باندې د بشریت تقاضا کوي په دې وجه باندې لکه څنګه چې تقاضا د کله موسی علیه السلام ته الله تعالی یو معجزه ورکړه. هغه معجزه دا و چې موسی علیه السلام ته الله تعالی یو همسا ورکړه یو لخت کونټای ورکړه. نو هغه چې الله تعالی طرف حکم شو چې دا وګورځون چې کله هغه وګورځول انداغې نه یو اجدها جوړ شو. موسی علیه السلام د هغې نه او یریدو. نو دا د بشریت تقاضا دا ده چې انسان د داسې سيزونو نه سکیږي هغه ویریږي او بیا ورته الله تعالی ورته فرمایل چې اقبل ولا تخف انك من الامنين یعنی تو یعنی اے موسی ترا واپس یریګما او تسي یعنی ته د امن ته سره امن درکړ شوی نه تر مامون خلقونه هغه خلقونه چې ته په امن کې وي. نو بیا د الله تعالی طرفه حکم شو. نو وی موسی علیه السلام را واپس شو چې کله موسی علیه السلام د الله تعالی حکم ومن هغه ته بیا لاس کو هغه نه بیا همسا جوړه شوله. نو کچرته انبیاء باندې دا سه حالت راغلي دي نو دا د بشری د بشریت د وجه ناراضي تقاضا ده د بشریت چې په انسان په جسم باندې را وغیرہ هغه راضي. نو نبی علیه السلام ته دایر شوله ولی چې आवाज بندناس او دا شانتي پتا باندې आवाज شو بیا ته هغه خپل شکل کې وویني. نو دا یقینا چې د انسان د پاره سوي د انسان د پاره دا ډیر دو سختي هغه مقام وي. او نبی علیه السلام تر دې پوری وی چې نبی علیه السلام په دې یاره کې چې اسنا چې زما سو شي یعنی زما ځان هغه ختم شي. نو دا رومبای وحی وا چې نبی علیه السلام ته هغه الله تعالی تر طرفه هغه رااله او دغه وحی یعنی دا برداشت دا عمر ډیر زیاتو چې ابتدایي وحی وا او د دې برداشت هغه یعنی تکلیف هغه زیاتو ځکه چې اوزل زید بن حارث رضی الله زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په نبی علیه السلام اوزل وحی نزول او شو د نبی علیه السلام پتون مبارک وي زما په پتون باندې پروت ویان قریب چې زما د پتون بس شي ماچ هم د وحی دومره طاقت هغه او تر دې پورې روایت کې راځي چې نبی علیه السلام به کله په سورلای باندې سور په خو وغیرہ باندې چې کله به وي نزول د وحی شروع شنو هغه سورلی هغه د ډیرو یعنی د طاقت نه د برداشت کولو د وجنه چې برداشت پای نشه کولای طاقت پای نشه برداشت کولی نو هغه سورلی هغه په ځای باندې کې ناستلا. نو د نبی علیه السلام بدن باندې دا تبا وغیرہ راتل او د یخنی وغیرہ راتل یا د موسی علیه السلام د اغینا ویرا نو دا د بشریت د تقاضا ده چې دا د بشریت د وجنه د حالات هغه راغلیو. نو دا کرانګي نبی علیه السلام ته هغه ابتدا دو وਹੀ هغه په 40 سال کې هغه وشولا د نبی علیه السلام د ژوندۍ
مبارک هغه حالات دي چې ان شاء الله وړاندې خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام ته کومې خبرې کړې دي نبی علیه السلام ته یعنی چې کومه تسلی ورکړې ده او بیا خپل د تر زوی ورقه بن نوفل څخه ثبوت لري ان شاء الله هغه په راتلونکي درس کې پڑھاوي.